ډېر مې وخندله او مې راشه دا کمنټ مې وکتو، خو مې راشه پرده پرې راواچومه، د کمنټ کې څه لیکلي خو ویډیو وګورئ ښه. کمنټ کې دا لیکلو چې مولوي صاحب ته دا وظیفې ځان له پخپله ولې نه کوې چې نورو ته ښې؟ لکه دنیا کې قسمه قسم خلک راځي که نه. نو ما خو هغه جواب ورنه کړو، خو مې راشه زه به ویډیو جوړه کړم د نورو خویندو میندو وروڼو په منځ کې به هم دا یو خبر راغلی ذهن ته چې مولوي صاحب بس وظیفې کوي او پخپله ولې نه کوي، پخپله په دې باندې لکه ولې دې لکه مخکې زندګي نه ځي. الحمدلله الحمد ثم الحمدلله. سهار سکول کې ټیچینګ کوم، سبقونه یې وایم الحمدلله. بیا د هغې نه بعد باړوان مدرسه ده، په هغې کې الحمدلله خپل زندګي تېروم، په هغې کې خدمت کوم الحمدلله. ښه بیا به جومات کې امامت ته هغه کوم الحمدلله. بیا ماشومان وړم سکول ته ګاړه الحمدلله، خپل لاس ته د الله فضل دی. دغه وظیفو الله راکړه ده. ښه تاسو هم وظیفې شروع کړئ چې د محتاجۍ نه په امن کې شي. صحیح ده. دا چاته وایم نه، تاسو ته وایم چې یو جلک درکړم چې او په وظیفو کې څومره طاقت شته. ښه او بله الحمدلله مدرسه د هغه چلوم، الله لک شکر دی. او داسې پیسې الله راکړي او راکړي دي الحمدلله، په نورو باندې هم خورم. نو ما زه چې الله څومره مخه کړم که نه، دا زما دوه وجونه. یو زه په یو مدرسه کې خدمت کوم د غریبانانو، سهار وختي به یخ یخنۍ کې د ځم هغو له سبزي وړم یو مدرسه ده. او دویم زه صدقې ډېره کوم. خو که اصلا ستاسو په ذهن کې راشي یاره قاري صاحب تا په میډیا باندې ولې وي، ما ځکه وي چې الصدقه ترد البلا، مصیبتونه ختموي، پریشانانه ختموي. او پریکټیکل په دې باندې ما تجربه هم کړې ده، تاسو پرې هم وکړئ انشاءالله العزیز. تاسو به بیا چرته پریشانی نه نشي، زما په شان ته خوشحاله به ګرځئ. که به جب کې 1 روپۍ هم نه یې که نه، 1 روپۍ که نه هم به زړه به هم داسې باغ چې بس زه خو په جنت کې وخت تېرومه. دغه معمولی خبره بیا خپل جومات کې ماشومان سبقونه، بیا امامت، بیا سهار وختي بیا سکول ته لاړ شم، بیا ماشومان ویسم الحمدلله. کم از کم الحمدلله 1.5 لک روپۍ لک شکر الله راکوي. ښه په ناسته باندې چا نه هېڅ هم نه غواړم، لک شکر والله ښه راکوي. نو زه وظیفې کوم، زه ډېرې وظیفو کوم الحمدلله. زه چې مخکې شوم وظیفو باندې الله مخکې کړم او په صدقو باندې الله مخکې کړم، او یو مدرسه ده په هغې کې زه خدمت کوم، ځکه الله مخکې کړم، مخکې لاړم په طرقې باندې. ښه او بل نیت مې خالص دی، نیت مې صفا دی الحمدلله. که نه وکړئ ټرای بیا به تاسو ته پته ولګي. صحیح ده. دغه مې ځکه خبره وکړه چې ما هسې نه په ذهن کې دا خبره هم رانشي کوی چې قاسي به دې خبرو څه ضرورت و، ځکه میډیا ده، میډیا یوز کوم نو خلک به قسمه قسم خبرې ما پسې کوي. نو زه چا جوابونه نه ورکوم، دا ټول مې خبرې مې راغونډې کړلې او ټولې مې دروته پلې. څه مطلب چې الحمدلله لک شکر خو ښکلی مې الله پاک د ګل په شان ساتي. او الحمدلله الله پاک داسې پلار راکړی دی که نه چې په کور کې 1 روپۍ هم نه غواړي. الله دغه شله پلاران تاسو هم در نصیب کړي. نو الله دې زموږ مور او پلار هغې په عمرونو کې هم برکتونه واچ. او دا زموږ د نیا نیکه د هغو دغې صدقو، د هغو زموږ د نیا نیکونو د هغه خدمت دی، د هغو دا برکت دی. جي الحمد مقام ته الله رسول لک شکر.